بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حج واللسم سبارة آيات نمبر 34 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين لدينا مخي الله تعالى په حرم کې د قربانۍ ذکر وکړو چې تاسو خپل قربانۍ دا په حرم کې دنه ادا کوئ حلال وای نو د دین دا خبره ذهن ته نه راځي چې دا حرم چې کوم دی د دې د تعظیم مقصود بالذات دی یعنی دا مقصود بالذات تعظیم د الله تعالی دی الله تعالی حکم کړی دی چې په حرم کې لکه اوس مونږ قبله طرف ته مونږ کو د قبله د تعظیم دا پخپل نه دی بالذات نه دی بده کې بلکې الله تعالی دې ته د عزت او د تعظیم ورکړي دی موږ د حکم کړل چې تاسو چې کوم دی قبله طرف ته مونږ کوي مسجد حرام طرف ته مونږ کوي نو د دې بالذات د تعظیم د دې خپل نه دی بالذات بلکې د تعظیم دی کې الله تعالی اچول دی او د الله تعالی په حکم کې د تعظیم دی نو د دې وجه نه چې خلک دا حرم چې کوم محترم دی او د در عزت ملاو دی د تعظیم د بالذات مقصود نه دی د تعظیم بلکې بالذات تعظیم د الله تعالی مقصود دی یعنی الله تعالی د عزت ورکړي دی نو د دې وجه نه خلک عزت کوي او الله تعالی حکم کړی چې خپل قربانې د حرم په حدودو کې دنه لاله بار به د حرم د حدودو نه لاله نو د دې وجه نه دا قربانې خلک په حرم په حدودو کې دنه کوي او د حرم د حدودو نه بار نه کوي یو ټول مطلب دا چې څوک د دې وجه نه د مکان په شرک کې مبتلا نشي چیرې دا دغه دی معبود برحق دی یا خلک کعبه طرف د مونږ کوي نو اسنه چې دا خلک د کعبه عبادت شروع کی چې دا معبود دی نو دا معبود نه دی معبود الله تعالی دی دا خبره دلته بیان دي د دې وجه الله تعالی فرمایي چې ولکل امه د هر امت تبارا جعلنا منګر زولدا منسکن قربانی دلته منسک او مناسک دا د ډیرو مانو د لپاره قران مجید کې استعمال شوی دي دریو مانو د لپاره استعمال شوی دي د دیو جنا حضرت مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې د دلته کې د منسکن مراد دا قربانی ته مراد ده ځکه د منسک یو معنا قربانی ده دویمه معنا افعال د حج دي د حج کوم افعال دي د مناسک ویل شي او دریم عام عبادت ته نو عام عبادت د مناسک ویل شي د دیو جنا مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې دلته کې مراد قربانی ده منسکن مراد قربانی ده نو بیا به معنا شي چې ولکل امه د هر امت تبارا جعلنا منګر زولدا منسکن قربانی لیذکر اسم الله د بار دی چې دی یاد کی نوم د الله تعالی علامه په هغه سارو باندې رزقهم
چې ورکړي دي دوی ته الله تعالی من بهیمة الانعام د څاروو د چرپایانو نه. دا مجاهد رحمت الله علیه قربانی د مراد ده. حضرت قتاده رحمه الله فرمایي د دین افعال د حج مراد دي، افعال د حج دی مراد دي. نو بیا مراد معنا پیدا شي چې ولکل امت نو د هر امت دپاره جعلنا منګر زولی دي منسکن مناسک افعال د حج لیذکر اسم الله دپاره دی چې دی نوم والی د الله تعالی علامه په هغه څه باندې. نو دا قتاده رحمت الله علیه دلته کې د مناسک نه مراد افعال د حج علی، او دغه رنګي ابن عرفه رحمه الله هغه دلته د مناسک نه مراد عام عبادت اخلي. دا درې واړه معناګانې د مراد کېدلی شي، خو دلته کې معارف ولا ترجیح چې کوم دی منسک دغه له ورکړله قربانۍ له. نو دې وجې نه معارف القرآن قربانۍ په منسک ترجمه چې کوم دی په قربانۍ سره کړله. ولکل امت نو د هر امت دپاره جعلنا مونږ ګرځولې ده منسکن قرباني. د څه دپاره موږ قرباني ګرځول ده؟ دا قرباني بالذات مقصود د دې تعظیم بالذات مقصود نه دی، بلکې لیذکر اسم الله دپاره دی چې نوم واخیست والی د الله تعالی، د الله تعالی دا نوم دا مقصود دی. څنګه چې به کومه قربانۍ د الله تعالی نوم وانخېستې غیر الله نوم دې واخېستې چې هغه سره حلالېږي نه. لیذکر اسم الله دپاره دی چې نوم واخلي د الله تعالی علامه په هغې قربانو باندې هغې څاروو باندې رزقهم چې الله تعالی ورکړي دي دوی ته من بهیمة الانعام د څاروو د چرپایانو نه. فإلهکم اله واحد. نو ځکه وروسته پسې ذکر کړل چې اله ستاسو اله واحد یو اله دی. دا مناسکو ته چې کوم عزت میلاو دی دا د معبودیت توجه نه دی میلاو، بلکې اله ستاسو یو اله دی، او دا د هغې الله تعالی حکمونه دي چې د دې ځایونو به عزت کوئ، دا کارونه به کوئ، دا افعال د حج به کوئ، دغه نه قرباني به کوئ. دا ټول چې کوم دی په تاسو باندې لازم دي. نو په دې څیزونو کې بالذات اثر نشته دی، بلکې د الله تعالی د حکم د وجې نه په دې کې دا اثر پیدا شوی دی او د عزت والا الله ورکړی دی. د دې وجې نه الله تعالی وروسته وایي چې فإلهکم اله واحد اله ستاسو یو اله دی. فله اسلمو. نو د هغه دپاره تابعدار شئ، د هغه دپاره سر ټیټ کړئ. وبشر المخبتین. او زیر ورکړئ د جنت مخبتین عاجزي کوونکو ته. خبت دا د ځمکې لاندې حصې ته ویلی شي، کوزې حصې ته. او خبیث هغې کس ته ویلی شي چې هغه خپل ځان ډېر کمزوري ګڼي، ډېر عاجز ځان ګڼي. نو د دې وجې نه د مخبتین ترجمه دلته په عاجزي کوونکي سره کړې ده. وبشر المخبتین. او زیر ورکړئ عاجزي کوونکو ته. نو عاجزي دا انسان چې کله عاجزي کوي ځکه دی د خاورې نه الله تعالی پیدا کړل، چې الله تعالی دی د خاورې نه پیدا کړل دی. دې کې یو حکمت دا دی چې الله تعالی خو انسان اشرف المخلوقات پیدا کړل دی، د ټولو مخلوقاتو نه غوره الله تعالی پیدا کړل دی. نو دی خو د سرو نه هم پیدا کولی شو، د سپینو نه هم پیدا کولی شو. الله تعالی د خټې نه پیدا کړی دی، او د هغې څخه خټې نه الله تعالی پیدا کړی چې بوی یې کړی، څخه خټې تورې خټې نه الله تعالی پیدا کړی دی. دې کې اشاره دې طرف ته ده چې انسان کې به عاجزي وي، چې دې کې عاجزي وي. د دې وجه نه چې نبي علیه السلام د الله تعالی دربار ته لړو، نو الله تعالی ورته څه دي راوړي؟ وی الله هغه څه مې راوړي چې ستا دربار کې نشته دي. څه دي راوړي؟ الله عاجزي مې راوړله، عاجزي ستا دربار کې نشته. نو عاجزي چې کوم سړی عاجزي کوي دله به الله تعالی مرتبه ورکړي، او دی به الله تعالی اعلی مقام ته رسي. او څوک چې کبر کوي، تکبر کوي، معمولي غوندې تکبر، دا دې سړي باندې جنت حرام دی. حدیث مبارک کې راځي الله تعالی فرمایي چې الکبریاء ردائی، دا کبریایي دا تکبر دا زما صادر دی، او چې زما نه څوک زما صادر اني او ما سره جګړه کوي نو سمې به بیا. نو عاجزي دا ډېر اوچت څیز دی چې انسان کې عاجزي راشي. د دې وجې نه زموږ علما فرمایي چې کوم سړي د خارښتي سپینه د ځان اوچت وګڼو، نو دا سړی ترقي نشي کولی، بلکې په الحال او په آینده وخت په اعتبار سره به ځان د کافر نه هم لاندې ګڼي. هسې نه چې ستا د ایمان څه پته خو نه لګي، زموږ د ایمان څه پته خو نه لګي.
الله تعالی ستانه ایمان واخلي او دغه کافر ته په آخرت ټیم کې کلمه نصیب کړي دي زموږ اساسونه بهتر شو کو نشو نو د دې وجې نه چې کوم سړی وي د خارښتي سپینه ځان اوچت غني د ترقی نشي کولی او چې کوم سړی ځان د دنه هم لاندې غني الله تعالی بدل لوی عزت ورکړي او الله تعالی بدل لوی مرتبه ورکړي معمولی تکبر د کې راغی د واقعیت کې بیانو ماټم رانه کېږي خو بهر حال ډېر واقعیت داسې دي چې لوی لوی اولیاء چې د هغې معمولي غونده کې تکبر زړه کې راغلی تکبر هم نه دی خو شیبه د تکبر ده او الله تعالی د هغه ایمان اغستی دی او هغه ایمان ورله په کفر باندې بدل کړ چې 4.5 لکه مریدان یو په بغداد ښار کې او دغه رنګې چې کوم دی په 2 قرتو کې ورته قرآن یادو 30,000 ورته احادیث سندن یادو لوی ولی د الله تعالی صرف په زړه کې دومره خیال راغی چې مړ د عیسایان څه کوي د دې دلته عبادت دی عبادت خو زموږ ده فوراً د ایمان لړ 30,000 احادیث تیر شو دغه رنګې قرآن نو ته په قرتو کې یاد هغه تیر شو قرآن کې ورته صرف یو آیات حدیث کې ورته صرف یو حدیث یاد چې څوک اسلام په کفر باندې بدل کی نو د سزا قتل لا د مرتد سزا قتل دی قتل کې او څوک چې الله تعالی گمراه کړي ته هیڅ هدایت نشي ورکول دا یو حدیث او یو د قرآن آیات وته دا صرف په دې لږه غونډه کې تکبر هم نو خود تکبر هغه شیبه په زړه کې رااله الله اگر شروع سو ته بیا الله تعالی ایمان نصیب نو تکبر ډیر خطرناک چیز دی الله تعالی دې موږ د تکبر نه بچ کی او الله تعالی کې موږ حد درجه عاجزي پیدا کی انسان مزه تکبر کی الذين هاجس وبشر المخبتين دې وجه الله تعالی او فرمایل چې زیر ورګه د جنت مخبتين عاجزي کوونکو ته الذين هاجسان عاجزي کوونکی اذا ذکر الله هر کله چې یاد کړي شي الله نوم د الله تعالی نو وجلت نو او یریږي قلوبهم زړونه د دوی والصابرین او دی صبر کوونکي وي علامه په هغه څه باندې اصابهم چې رسېدلي وي دوی ته کم تکلیف چې ورته رسېدلی دی په هغې باندې صبر وکړي والمقیم الصلاة او قیمی منځونه ومما او د هغه څه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون خرچ کوي په خاص ځایونو په خاص وختونو ټیم په ټیم باندې د هغه رزق نه الله چې دوی ته ورکړی دی د هغې نه خرچ کوي په خپل مصرف کې خرچ کوي نو دا مخبتین دي او بعضې وایي چې مخبتین هغه څوک دي چې دوی ته رضا بالقضا حاصلوي رضا بالقضا دا د ولایت اعلی مقام دی رضا بالقضا دا چې انسان باندې تکلیف دی بس دی به زه پکې خوشحاله یم د الله د طرف نه دی بچې مړ شو دی به زه پکې خوشحاله یم بس چې الله خوشحاله دی نو زه خوشحاله یم دې سوال هم نه کوي د دې دپاره دا د ولایت اعلی مقام دی رضا بالقضا چې بس څه په ده باندې راځي نو دی وي بس زما د رب خوښه ده زما خوښه ده خد درجې تکلیف دی وته بس دی وي دا زما د رب خوښه ده الله راوستی ده بس زما هم خوښه ده دې چاته خیرې هم بیا نه کوي خیرې هم چاته نه کوي نو دغه ته مراد دی مخبتین نه او دا په عاجزۍ سره راځي عاجزي والبدنا او د قربانۍ زناور جعلناها مونږ ګرځولي دي دې لره لکم ستاسو دپاره من شعائر الله نښې د الله تعالی لکم ستاسو دپاره فیها په دې کې خیر پیدې دي فذکروا اسم الله پس تاسو نوم فذکروا اسم الله پس تاسو نوم واخلئ د الله تعالی علیها په دې باندې صوافا چې ولاړ وي په قطار کې د قربانۍ دپاره نو صواف دا په معنی چې کوم دی د مصفوف سره دی یعنی په قطار کې په داسې حالت سره ودرولي شوي وي چې یو خپۍ ورله بره تړلي وي دې ته چې کوم دی مصفوف ویلی شي مصفوفه او دا د اوښ صفت دی د قربانۍ دپاره چې کله اوښ سړی علالي نو په اوښ کې چې کوم دی نهر دا سنت دی مسنون دی او په عامو زناورو کې ذبح مسنونه ده یعنی اوښ نهر د ګرګس کې یو ځای دی هغې کې ولې چاړه ور ومنډي او د دې نه دا وینه چې کوم دی روانه شي د دې اوښ نه نو په دې اوښ کې چې کوم دی نهر یعنی دغه چاړه ور منډل دا پکې مسنون دي او په دې نورو زناورو کې حلاله ذبح کول دا مسنون دي نو دا د اوښ صفت دی چې اوښ چې کوم دی د دا یو خپۍ تړلي وي په درېو خپو باندې ولاړ وي نو دې ته چې کوم دی دې ته مصفوفه ویلی شي والبدنه په دې بدنه کې اختلاف دی امام شافعي صاحب وایي چې دا صرف اوښ ته ویلی شي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې هر غټ ځناور ته بدنه ویلی شي کو هغه میخه ده کو هغه غوا ده
هر غټ ځناور دته بودنه ویلی شي او امام شافعي سیوي چې صرف اوښ ته بودنه ویلی شي فذكر اسم الله پس تاسو نوم یاد کړئ د الله تعالی علیها په هغې باندې صوافا هغه مصفوفه زناور فاذا وجبت هر کله چې راپریوزي وجبت راپریوزي جنوبها په خپلو طرفونو باندې فکلوا نو خورئ منها د دینه راپریوزي حلال شي یخ شي وینه دې بهیدونکي وبهیږي د هغې نه وروسته بیا تاسو په خپله خوړلی شئ او نورو خلکو ته ورکولی شئ فکلوا نو خورئ منها د دینه واطعموا القانع او خوروئ په صبر کوونکي فقیر باندې والمعتر او په سوالګري فقیر باندې قانع د هغې فقیر ته ویلی شي چې دی محتاج وي خو دی د خپله محتاجي پټي چاته وي نه خپل حالت دا چېرته نه بیاني چېره بس د لوږې مړه شو هېڅ شی نشته دی نه هېڅ چاته نه وي نو دته چې کوم دی قانع ویلی شي صبر کوونکي فقیر او والمعتر د هغې فقیر ته ویلی شي چې د ده امید وي چېره ماله به څوک څه راکړي د انسانانو د مخلوق نه امید وي اگر کو په خوله باندې ویلی وي چاته کو نه ویلی نو دته بیا چې کوم دی معتر ویلی شي سوالګري فقیر نو الله تعالی وي کو څوک درنه وغواړي نو وله ورکوه او کو تا ته کم معلوم دي او په سپینه جامه کې دي او خپله غریبي ستاسو نه پټي خپله محتاجي در نه پټي نو دوی له ورکه بلکې دا افضل او اولادي په دې صورت کې واطعموا القانع او اخرى په صبر کوونکي فقیر باندې والمعتر په سوالګري فقیر باندې یا هغه امید چې کوي د خلکو نه په هغې فقیر باندې کذلک دغه رنګې سخرناها موږ مسخر کړي دي څاروو لره لکم ستاسو دپاره لعلکم تشکرون دپاره دی چې تاسو شکر وباسئ څاروي چې کوم دی وړوکي ماشوم دی اوښلی پوزه کې چې کوم دی پړی اچولی دی وړوکي ماشوم نیولی دی روان دی ورپسې اوس کو د اوښ غوبل شروع کړي دا به څوک راټینګ کړي نو دا الله تعالی مسخر کړي دي زموږ دپاره کنه لعلکم تشکرون دپاره دی چې تاسو شکر وباسئ لن ینال الله هرگز نه رسیږي الله تعالی ته لحومها غوښې د دې څاروو ولا دماؤها او نه وینه د دې څاروو ولکن ینالها التقوی منکم ولکن ینالها التقوی لیکن رسیږي هغه ته تقوا منکم ستاسو یعنی ستاسو د زړونو هغه محبت او اخلاص الله تعالی ته رسیږي چې ته چې کوم دی په څاروي باندې چې کوم دی چاړه راکاږي اته خدای پاک صرف ستا دپاره دغه اخلاص الله تعالی ته رسیږي نور الله تعالی نه وینې ته ضرورت شته دی او نه غوښې ته ضرورت شته نه وینه د الله تعالی پکار ده نه غوښه پکار ده غوښه تاسو خپله باندې وخورئ او په غریبانانو باندې وخوروئ نو الله ته هېڅ پیدا نشته دی الله ستاسو د زړه د اخلاص دا ورته چې کوم دی قبول د دې وجه نه حدیث کې دی چې داسې په اخلاص سره قرباني وشي د دې قربانۍ وینه لازمه کې ته نه رسېدلی چې الله تعالی د دې انسان ټول ګناهونه معاف کړي نو دې کې اخلاص ضروري دی ولکن ینالها التقوی منکم لیکن رسیږي هغه ته تقوا ستاسو کذلک دغه رنګې سخرها موږ مسخر کړي دي دا لکم ستاسو دپاره لتکبروا الله دپاره دی چې تاسو لوی بیان کړئ د الله تعالی علی ما په هغه څه باندې هداکم چې هغه هدایت کړی دی هغه ښودلی دي تاسو ته وبشر المحسنین او زیر ورکړئ نیکوکارو ته مخلصینو نیکوکارو ته زیر ورکړئ چې دوی په دې انداز باندې قرباني وکړي نو دغه اخلاص او دغه تقوا الله تعالی ته رسیږي او الله تعالی پې خوشحالېږي او الله پې خپله رضا ورکړي بس ولکل امت او د هر امت دپاره جعلنا مونږ جوړ کړې ده مونږ ګرځولې ده منسکن قرباني لیذکروا اسم الله دپاره دی چې دی یاد کړي نوم د الله تعالی علی ما رزقهم په هغه څه باندې چې مونږ ورکړي دي په هغه څه باندې چې الله تعالی ورکړي دي دوی ته من بهیمة الانعام د څاروو د چارپایانو نه نو منسک دا په قرباني دا په ټولو امتونو باندې وه دغه رنګې دغه حج دا په ټولو امتونو باندې وو دغه رنګې عبادتونه په ټولو امتونو باندې وو البته د هغې طریقې کار جدا جدا وو طریقې نفس قرباني دا په ټولو خلکو باندې وو ټولو انسان مسلمانانو باندې کو نبی اسلام امت دی کو نور امتونه دي قرباني به وا خو طریقې کار چې کوم دی بدل دی وجه الله تعالی او فرمایل چې لكل امه د هر امت لپاره جعلنا من ګرځولې وا
منسکن قربانی لیذکر اسم الله د پاره دی چې دی نوم واخلي د الله تعالی علی ما په هغه څه باندې رزقهم چې هغه ورکړي دي دوی ته من بهیمة الانعام د څاروو د چارپایانو نه فإلهکم اله واحد بس اله ستاسو یو اله دی فله اسلموا پس تاسو د هغه دپاره اسلمو تابعدار شئ سر ورته کېدی وبشر المخبتین او زیر ورکړئ د جنت عاجزي کوونکو ته الذین هغه کسان اذا ذکر الله هر کله چې ذکر وکړي شي د نوم د الله تعالی نو وجلت نو ویریږي قلوبهم زړونه د دوی والصابرین چې کله نوم د الله تعالی ذکر شي یعنی د الله تعالی نوم ذکر شي د الله تعالی لوی ذکر شي د جهنم هغه عذابونه وعیدونه ذکر شي نو بس د زړه چې کوم دی دا ویریږي وجلت قلوبهم نو ویریږي زړونه د دوی والصابرین او دوی صبر کوونکي وي علی ما په هغه څه باندې اصابهم چې دوی ته رسېدلي وي د مصیبت نه والمقیم الصلاة او دوی کوي مونځ لره ومما او د هغه رزق نه رزقناهم چې موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون دي خرج کړي والبدن او د قربانۍ ځناور جعلناها موږ ګرځولي دي لره لکم ستاسو دپاره من شعائر الله د نخو د الله تعالی نه لکم ستاسو دپاره فیها په دې کې خیر پیدي دي دنیوي پیدې پکې هم دي اخروي پیدې پکې هم دي فذکروا اسم الله پس تاسو نوم یاد کړئ د الله تعالی علیها په دې باندې نه په دې مذبوحه باندې د ذبح په ټیم باندې صوافا او هغه ځناور چې ولاړ وي په قطار کې د قربانۍ دپاره په دریو خپو باندې فإذا وجبت نو مثلا ترجمه پیدا وکړو چې صوافا مصفوفه ځناور مراد ته هغه چې بدریو خپو باندې ولاړي مراد ته وخته صوافا هغه مصفوفه ځناور پیدا وجبت پس هر کله چې دی ورته وشي جنوبها په خپلو اړخونو باندې نو فکلوا خورئ منها د دینه د قربانۍ دپاره رارته وشي قرباني شي یخ شي هغې نه وروسته فکلوا خورئ منها د دینه واطعموا القانع او خوروئ په خبر صبر کوونکي فقیر باندې والمعتر او په سوالګري فقیر باندې کذالک دغه رنګې سخرناها موږ مسخر کړي دي څاروو لره لکم ستاسو دپاره لعلکم تشکرون دپاره دې چې تاسو شکر وباسئ لن ینال الله لحومها هرگز نرسیږي الله تعالی ته لحومها غوښه د دې څاروو ولا دماؤها او نه وینه د دې څاروو ولکن یناله التقوی منکم لیکن رسیږي هغه ته تقوا ستاسو کذالک دغه رنګې سخرها هغه مسخر کړي دي څاروو لره لکم ستاسو دپاره لتکبروا الله دپاره دې تاسو لوی بیان کړئ د الله تعالی علی ما په هغه څه باندې هداکم چې ښودلي دي تاسو ته وبشر المحسنین او زیر ورکړئ نیکوکارو ته سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين